چا چې په غریبانانو د هغې ژوند ورسکور کو د وړو هغه تروړه کومه چې به د 700 د 800 ترمنځ په ریټ کې چلېده نن هغه په 1400 روپۍ باندې میلاویږي او ته چې کوم د سستې آټا په نوم باندې وړه خرڅې دا خو څوک څاروو ته په بوسو باندې په بوتاوه کې نه ورکوي خپل قوم ته دا څیزونه ورکول د غوړو کم ټیم دا چې به په 1800 روپۍ باندې خرڅېدلو نن 3800 او 4000 روپو ترمنځ د هغې ریټ چلیږي د تورې چې فی کیلو په 550 روپۍ باندې وه نن هغه د 850 روپو سره خبرې کوي د ګوړې دړۍ چې په 300 روپۍ باندې به وه هغه نن په 600 کې خرڅېږي زما د غریب اولس هم دغه ضروریات دي د بجلۍ چې کم یونټ هغه به د 4 نه والې تر 8 روپو په منځ کې چلېدلو نن هغه یونټ هغه د 20 روپو نه هم سیوا دی په کوم کور پسې به چې د بجلۍ 2000 روپۍ بل راتللو نن په هغه کور پسې د بجلۍ 8000 9000 10,000 روپۍ بل لازي دا غریب سړی دی به خپلو بچو له وړه اخلي په دې خپله دیاړی او که نه دی به د بجلۍ بل ورکوي په دې باندې د سکولونو فیسونه یې سیوا شو یونیورسټو کې د سیمسټرو فیسونه سیوا شو ته دا وایو چې تا کم ظلم په دې قوم باندې شروع کړی دی او روزانه په دې قوم باندې کله د پټرول بم راغورځئ کله پې د بجلۍ بم راغورځئ او کله پې د مهنګایۍ بم راغورځئ کله پې د بېروزګارۍ بم راغورځئ کله پې د بدامنۍ بم راغورځئ نو یاد ساته دا قوم نور خاموش نشي پاتې کېدلی حضرت مولانا فضل الرحمن د 21 کروڑ پاکستانی عوامو د زړونو آواز جوړ شوی دی اعلان یې کړی دی ستا د حکومت خلاف نن 26 فروری ده 26 مارچ ته انتظار کوه د قادیانیانو چمچو خپلې بسترې رانغاړې د تکبیر په نارو کې اسلام آباد ته در روان انشاءالله